لاست ویډیو کې مونږ دلته کې ایوارډز اډ کړو چې کله یوزر ته راشي او هغه ته څه ایوارډ ورکول غواړي نو هغه ایوارډ به ته ملاویږي ټیک ته او دا ویلیډیشن به کوم شي که یو یوزر الریډي موجودي او هغه هغه سیم ایوارډ دوباره ورکوي نو دته به ایرر ښي ټیک ته چې دا ایوارډ الریډي شته موجود دی پرایمري کې هغه ایرر به درته ملاویږي اوس په دې کار وکړو چې دا څونه ایوارډ درته اساین کېږي به موږ دلته کې ډسپلی کوو نو دلته کې ډیټا چې د پلیر ان آی سی دا به د یو ټیبل نه راچوتېږي پلیر نیم دا دواړه به په یو ټیبل کې ټیک شوه دا دواړه چې دي دا به د بل ټیبل نه راوچتېږي د گیم نیم او دا هم د گیم آی ډي او د گیم نیم به د جدا ټیبل نه راوچتېږي او د ایوارډ نیم چې دی دا به د جدا ټیبل نه راوچتېږي نو په دې کې به موږ د دریو ټیبلو دغه کوو انر جاینینګ کوو ټیک ده درې ټیبلې به د یو بل سره جاین کوو په لاست ویډیو کې موږ دوه ټیبلز جاین کړو په دې کې چې دی په دې کې به زموږ درې ټیبله په کارېږي درې ټیبلز به جاین کوو نو په دې باندې زه او دا کویري چې د دې دپاره لیکو نو دلته کې به زه ډسپلی پلیئرز کوم د هغه چې دی دا به زه کاپي پیسټ کړم ډسپلی پلیئرز که موږ دغه شان په جدا دغه کې وکړو هم کولی شو خو په جدا کې نه کوو په دې سیم فایل کې به یې وکړو تاسو جدا فایل کې کول غواړئ جدا کې هم که څنګه وکړو جس کار به وکړو که نه ایوارډز جدا فایل کې به یې وکړو جدا فایل کې به فایده دی کله تاسو ریډ کوئ نو مطلب ریډینګ کې به اساني د ډسپلی پلیئرز دا کم دغه چې دا به زه کاپي پیسټ کم او دا به زه رینیم به کم دی له به زه نوم ورکړم چې ډسپلی ایوارډز ټیک ده او دا پیج به هم زه کلوز کم دا پیج به هم زه کلوز کم او دا کم پیج چې دی کې به اول دا کویریز اول اسې دلته کې ځان ولیکم ټیک ده د هغې نه پس به بیا دغه کو انکلوډز هینډلرز کې ډسپلی ایوارډز ډاټ پی ایچ پی دا فایل دی ټیک ده په دې کې به زموږ دلته کې دغه هم پکارېږي کنفیګریشن کې ډیټابیس کنیکشن ها دا کویری به موږ دې سولو کو سلیکټ آل فرام ایوارډز ټیک شو اوس په خپل کویری موږ دې سلیکو فرام ایوارډ ټیک ده او دلته کې به موږ دې کې فیچ آل چې دی دې به موږ نوم ورکړو چې WARDS ایوارډز نو په دې کې به هغه ټول ایوارډز چې کوم ډیټا یې هغه به راشي او دا به موږ بیا ډم کو ایوارډز او ریفریش کو نو کوم ډیټا چې موږ دلته کې راځي نو اوس موږ څه سره اخلو سلیکټ ایوارډز د ایوارډ نه زموږ ډیټا پکار ده سلیکټ ایوارډز ایوارډ ډاټ آل په ایوارډ کې څه دي که موږ دلته کې راشو پلیر ان آی سی ده گیم آی ډي ده او د ایوارډ نیم دی ټیک شو دا درې واړه زموږ پکار دي د ایوارډ نه چې دا راوچوت شي د ایوارډ نه او بل زموږ څه پکار دي په یو بل هغې کې به ورسره بیا دا بل فایل هم کولاو کړو سپورټس ایونټس او ایوارډز پلیر ان آی سی به راوچوت شي د هغې ځای نه د گیم آی ډي به هم راوچوت شي د ایوارډ نیم به هم راوچوت شي اوس د پلیر نیم پکار دی د پلیر نیم چې دی هغه په پلیر ټیبل کې دی پلیر ډاټ پی نیم ټیک ده بل زموږ چې دی د گیم نیم پکار دی د گیم نیم چې دی دا دی گیم ډاټ جی نیم فرام ایوارډ انر جاین ما سره بل کې یو فایل پروت دی په هغې کې دا به زه ټیب وهم لکه کویری جنریټ شو انر جاین فرام ایوارډ انر جاین ان پلیر دی به جاین کې اول د پلیر سره دوه پیرې به په دې کې موږ جاینینګ کوو یو پیر دا دوه ټیبلې جاین شوې ایوارډ ټیبلې جاین کو د پلیر سره او دی به څه چې کوي په ایوارډ کې چې کوم آی ډي ده اوس په دا موږ لږ په دې کې چینجز وکړو په ایوارډ کې چې دی په ایوارډ کې دا د څه سره جاین کو د پلیر سره د پلیر سره لګي څه شری پی ان آی سی ایوارډ ډاټ پی ان آی سی چې دا د څه برابري د پلیر ډاټ پی ان آی سی د پلیر د پی ان آی سی برابري
دا د دې سره یې چل وشو ایوارډ ټیبل او پلیر ټیبل جوین شو ټیک شو نو دې په ذریعه باندې موږ دا نیم راوچت کړی شو د دې نه پس په دا بیا موږ جوین کوو د گیم سره نو دوباره به انر جوین ولیکو انر جوین گیم آن award.gid ټیک شو اوس به موږ دا دوباره جوین کوو د ایوارډ سره گیم ټیبل چې د ایوارډ سره جوین کوو او دلته کې په جی کې زره سره جی ډاټ ان دلته کې چې جی آی ډي دی کنه جی آی ډي دي چې دی په گیم کې چې څه دی گیم کې جی آی ډي د دې سره به زه جوین کوم ټیک ده او آرډر بای ایوارډ آی ډي اسندینګ اوس دته آرډر موږ په څه کې کولای شو موږ د اسندینګ ډیسندینګ آرډر چې دی په څه باندې ورکولای شو په دې کالم باندې هم په دې کالم باندې هم په دې کالم باندې هم نو موږ به د اسندینګ ډیسندینګ آرډر کور کول غواړو نو ټیک ته ورکولای شو کدی له ورکول نه غواړو دا به موږ د دې نه ختم کو ټیک ده خو ټرای وکاو مونږه ایوارډ نیم چې دی په ایوارډ نیم باندې ایوارډ نیم ایوارډ نیم باندې به د آرډر راشي ټیک ده او که دا زه اوس دا پیج ریفریش کم او دا زه په پری ټیک کې دغه کم ایکو کم ټیک شو نو دا به لږ برابري اوس یې ریفریش کړو نو دا چې ډیټا راغله ګوره په ارې کې 3 آیټمز دي دلته کې موږ ایوارډ چې څونه ایډ کړي هغه 3 دي پی ان آی سی راغله د گیم آی ډي هم راغله د ایوارډ نیم هم راغی د پلیر نیم هم راغی او د گیم نیم هم راغلی ټیک شه نو دغه شانتې هغه کومه ریکوارډ ډیټا چې هغه زموږ سره راغله اوس په دې ځای کې نه زه دا لرې کړم د دې ځای نه به زه دا ایوارډز ویر ډمپ هم لرې کړم دا ایکو بتې هم لرې کړم صحیح شوه او اوس په موږ راشو ایوارډز ټیبل ته او په ایوارډز ټیبل کې چې دلته کې دا کم ډیټا ډسپلی شوي ده دا یو رو به دې زه پاتې کړم او دا نور کم رو چې دي دا دویمه رو دا به دې زه لرې کړم او زه به داسې کار وکړم چې هغه فایل به دلته انکلوډ کړم انکلوډ چې دی انکلوډس کې به دا د هینډلر او په هینډلر کې چې دی هغه د ډسپلی ایوارډز ډاټ پی ایچ پی ټیک ده دا زه پیج دی پیج ضرورت نشته که دا پیج زه ریفریش کړم ټیک ده نو مسله ده پکې نو سچ فایل اور ډایرکټري د انکلوډس کې هینډلرز کې ډسپلی ایوارډز کې یو ای دی ډبل ای نه دی ډي آی ایس پی ایل ای وائی ای ډبل ای آر ډي ایس ډي آی ایس پی ایل ای وائی ای ډبل ای آر ډي ایس ډسپلی ایوارډز دا دی F2 کنټرول سی د فایل دا نوم به زه کاپي کوم که په دې کې زمانه چېرته غلطي کېږي ټیک شوه نو وایي چې ښه اوس په زه هېڅ کار وکړم چې دې ډسپلی ایوارډز کې ما دلته کې هغه ډیټابیس هغه کنیکشن فایل انکلوډ کړو د دې پکې اوس ضرورت نشته دا به موږ د هغې نه ختم کړو ټیک ده نو اوس په دلته کې موږ دا ریکارډ چې کوم دی څه چې راځي ریکارډز هغه به دلته کې ډسپلی کول هم غواړي د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې if یا if is set ته ضرورت نشته ډایرکټ به ولیکو php for each awards کې به شي ایوارډ ټیک ده او اوس په دې پسې ټیبل رو کې ریکارډ ډسپلی کم ریکارډ ډسپلی شو او بیا به بیا به دې کې ټیبل رو کلوز کو او بیا کوم پی ایچ پی فار ایچ لوپ چې دی هغه به کلوز شي که ریفریش کو نو مسله ده پکې دا دی چې دا ټول به ابجیکټ کې پراته دي دا به زه ختم کم دا به زه داسې کم اوس به یې ریفریش کو
ها دا یو پکې پاتې شو دا به زه ریفریش کړم نو کوم ریکارډ چې دي هغه دلته کې رالو اوس به زه داسې کار وکړم چې دې نه به دا یو سټیټیک رو چې پرته وه ټیبل رو دا رو به ترې زه ختم کړم د دې ضرورت نشته دې ته به زه دلته کې ولیکم چې ډسپلی آل ایوارډس دې ته لاست کې ما ته ټایم میلاو شو نو څونه کوډ چې دی دې کوم ځای کې د کمنټ ضرورت دی که ټایم راته میلاو شو نو کمنټس به پکې بیا ایډ کړم ټیک ده نو اوس د دې کوم دغه چې دی دا موږ په ایوارډ نیم باندې دی دغه کړی دی سوی ورته سارټینګ کړی نو په دې باندې دا دغه کېږي اول مین آف د ټورنمنټ چې کوم دی دغه ټول ایوارډس شو کېږي بیا مین آف د میچ نو که زه دلته کې یو نیو ایوارډ ایډ کړم پلیر چې دی دا دی پلیر او د په دې ګیم کې او دا ایوارډ د ګټلې او که زه دغه کړم نو دلته کې دا بل ایوارډ چې دی ایډ شو اوس نیکسټ کار چې پسې کول دی موږ له هغه به داسې کوو چې کله په ایډیټ باندې کلیک کړو نو د دې ځای نه به ایوارډ اپډیټ کول او ایوارډ ډیلیټ کول نو نیکسټ ویډیو کې د ډیلیشن دا کار چې دی دا آسان دی نو نیکسټ ویډیو کې به ډیلیټ کړو او بیا په هغې ورپسې ویډیو کې چې کوم دی